نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا بأنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور لسم پارا یوشتم نمبر آیت دے د دې رکو د مخک رکو سر ربط او مناسبت دادی چې په مخک رکو کې د کافرانو شبهات بیان شو، په دې رکو کې هم الله پاک د کافرانو شبهات بیانې. یا د دې رکو د مخک رکو سر ربط او مناسبت دادی چې په مخک رکو کې د کافرانو شبهات او داغي جوابات بیان شو، په دې رکو کې هم د کافرانو شبهات او د هغه سره جوابات ذکر کی. اللہ جل شانہ فرمائی چې په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کافران اعتراض کوي چې دا پیغمبر مونږ ته راغلی انسان دی، پکار دا چې مونږ ته د پیغمبر انسان په ځای باندې فرشتي راغلي وي، یا مونږ به منلې وي چې دا پیغمبر رښتونی دی، چې دو خبرداری مونږ ته الله پاک بذات خود را کړو چې دا ما پیغمبر جوړ کو او د مرګتیا تاسو وکړي. نو مونږ به منلو چې دا پیغمبر رښتونی دی، ځکه چې د پاره گواهی الله جل شانہ په خپل باندې ورکړي. الله پاک راغی جواب کوي چې دا ظالمان دي، دی متکبر دي، د خپل ځان په باره کې غټ سوچ کوي، دا ډېر سرکشه قوم دي او د دې د سرکشي ډېره غټه ده. الله براغلی وي او د دې پیغمبر د پاره به مونږ ته ویل وي چې دا ما پیغمبر جوړ، دا څومره سرکشي خبره کوي. او دا ظالمان د خپل انجام نه خبر نه دي. کله چې د قیامت ورځ شي او دې د فرشتي د مرګ وویني، یا په دنیا کې د دوی د وفات کېدو وخت راشي، د دې متکبرینو کافرانو مجرمانو، نو په دغه ورځ باندې به دوی د پاره خوشحالي نه وي بلکې د دوی د پاره به غم وي. او دې کې به دا فرشتي دوی ته وایي حراما محرما حجرا مهجورا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی او تفسیر جلالین حاشیہ لکھی حجرا مهجورا حراما محرما، پتاسو باندې خوشحالی حرام او خوشحالی تاسو نه بنده شوی ده، تاسو د خوشحالی مخ نه وینئ، ځکه تاسو دنیا کې پیغمبر پسې ټوکې کول، په دنیا کې تاسو اخیرت مبارک کی انکار کو چې اخیرت نشته او جنت نشته او جهنم نشته، اوس بدر ته پته ولګي د خیر نه بدی محروم شي. او بیا الله پاک فرمایي چې موږ به د دې نه بعد د دوی عمل ته متوجه شو. دې کې دنیا کې چا سره ښېګړه کړي، چاله صدقه ورکړي، چاله غریب له ضرورت پوره کړي وي، خو چې دنیا کې چا سره دې مجرمانو ښېګړه کړي وي، منگ با دا دی عمل تا متوجه شو او دا دی دا عمل با ذرہ ذرہ یعنی پا عمل چکم بدلہ ملاوی کی دی لباغ بدلہ منگ نور کو، ذکر چی دا کافر دی او دا کافر دا پار آخرت کی خوشحالے او ثوابون نشتا، ذکر چی ایمان وی نو دا نیک عمل ثواب او بدلہ با ملاوی گی، او چې کافر دی نو د ایمان نشتا، نو چې ایمان نشتا نو د نیک عمل ثواب دې څنګه حاصل کی؟ ځکه نیک عمل الله ثواب انسان ته ورکوي چې کله ایمان وي، نو د کافر ایمان نشتا. او بیا الله پاک فرمایي چې جنتیان
مومنان متقیان دنیا کې خدا کافران دي تسبق ګوري لیکن د دې په آخرت کې ډیر اوچت ځای دی په آخرت کې دې د پاره جنت دی د دې د اوسېدو ځای د دې د آرام ځای د دې د داخلېدو ځای هغه جنت دی هغه ډیر بهترین دی لکه دنیا کې کافران مسلمانانو پس ټوکې کوي مسلمانان دي خفه کېږي نه او کله چې د قیامت ورځ شي دا فرشتي د اسمانونو راکوزيږي د یو اسمان نه د بل اسمان نه بل اسمان نه ټول اسمانونو فرشتي راکوزي شي په دا ورځ باندې الله رب العالمین د خپل بادشاہي اعلان وکړي چې بادشاہ یوازې دې هیڅ څوک ما سره په بادشاہي کې شریک نشته او د ورځ په مسلمانانو باندې خوشحالي وي او په کافرانو باندې به دا ورځ ډېره زیاته سخته وي د دې آیت په تفسیر کې تفسیر جلالین لیکي چې دې کې د تشقق السمان مراد د قیامت ابتدا نه ده چې اسمان با ټوټي ټوټي شرابرو وځي نه دا د قیامت ورځ ده قیامت د نافذ کېدو ورځ د قیامت نافذ شي اسمان را پریوتل نه بعد فرشتي به د اسمانونو ټول راشي او دا به د سپینې اوریځې په شکل باندې خلکو ته ښکاري د الله رب العالمین د طرف نه فرشتي راشي بادشاہي په دغه صرف د الله د پاره د مسلمانانو د پاره په نعمتونو خوشاله وي ځکه د مسلمانانو ایمان به وي نیک اعمال به وي د قیامت د ورځې د سختۍ نه به دین محفوظ پاتې شي او چې کم کافران دي دوی به په دغه ورځ باندې ډېر زیات تکلیف کوي او په دې به دغه ورځ ډېر زیات سخت ورځ او په دغه ورځ باندې به دا کافران چې چا په دنیا کې د ګمراه خلکو سره مینه محبت ساتلې په دنیا کې چې چا د بيدین خلکو سره تعلق ساتلی چې په دنیا کې چا د الله د دشمنانو د باغیانو د دین د مدرسې د جماعت د مسلمانانو د دشمن سره محبت ساتلی دي نو په دغه ورځ به ډېر زیات خپوي او خپل ځان ته په غوسې او د ډېرې غوسې د وجې نه به دا سړی په خپلو ګوتو چکونه لګوي کله سړی غوسې کوي په خپل ګوتو چک لګي دا مجرمان به د قیامت پر ورځ په خپل ګوتو چکونه لګي او سبب وي هي افسوس موږ ډېر غلطي کړې کاش چې موږ د پیغمبر سره مرګتیا کړې نن په دنیا کې د پیغمبر د وارث سره څوک مرګتیا نه کوي عالم سره څوک مرګتیا نه کوي ظالم سره کوي د نیک انسان مرګتیا څوک نه کوي او چې کوم په دنیا کې لوی فحاشي لوی بے حیاوي لوی ظالمی لوی خائنی غل ډاکو مجرمی د بل مسلمان حق وړونکی وي د دین او د اسلام دشمن او باغی وي داغه ملګری ډیر وي لکه داغه آسان مثال وایي په یو لار یو عالم روان دی سو ګورم نه چې دا عالم روان دی د الله ولی روان دی او په لار یو لوی حرامي انسان روان دی چې هغه ټول عمر حرام خوري داغه کارم دغه ظلمونه او داغه کارم دغه فساد د الله د دین دشمنی او بغاوت خلک وی خان روان ار سړی په تماشې خان جی سلام علیکم خان ودرې الکه دا ظالم دی د مرګتیا څومره خلک دی او چې په دې لار نیک انسان عالم د الله ولی روان دی چې د چا د وجه قیامت ناراضي هغه ته سګوري او چې کله بیا چې ته د خوشاله موقوي خان راغی خان کی ناستو خان ډوډۍ خوړه خان پاسې دو هر سړی په خلی باندې خان نومي ولې د دې خان په سر کې څه کړ دي د خان خېټه د ګن نه ډکه ده د حرامونه داغه خلک صفت کوي د خان په دماغو کې شیطان ناست دی داغه خلک صفت کوي او که یو نیک او بزرګ انساني چې داغه په ګېډه کې حلال ده چې داغه په دماغو کې د الله د دین معرفت پروت دی هغه تاسو خیال نه کوي هغه تاسو توجه نه ورکوي خو د دې دنیا کې پته نه لګي چې دې پیدا تک نقصان دی د دې نقصان په آخرت کې معلومیږي چې کله د آخرت کې د دې ظالمانو په سب کې دی الله پاسي تام ویلو چې خان خوي خان وای کنه
من چې کله وګورو چې د عالم او د خان مقابله راشي نو موږ وایي خان خوي عالم نه پی عالم په دنیا سپي او خان خسړې خان سره ګاډي دی د پلارم خان او نکیم خان یعنی پلارم ظالم او نکیم ظالم نو دا خسړې شو په دافت موږ دې ته نه ګورو موږ وایي خان خسړې چې کله د قیامت ورسي دا مجرمان په خپل ګوت چې ګونه لګي د ډېر غوسې ته او سبب وي کاش ډېر غټ غلطي مو کړې ده چې د دې فلاني خان سره ملګرتیا نه وي کړې نن موږ مسلمانانو باندې وخت راغلی کړي دا وزیر اعظم صاحب چې عمران خان صاحب دی چې کله وزیر اعظم جوړېدو خلک به وي دا سم خسلې او د نوم د پاټې د انصاف دی او دی به سم انصاف ټول وروړي او دی خلکو مخې ته به تیار الوا پشان کړي دی به انصاف وروړي او دی به د غریبانو ډېر مدد کوي اوس د تسمد د اورو مشیر د تلګولې غنم په خلک مې د کینا دغه شان د غریبانان مې د کوي چې کوم د غریب د ضرورت شي دي بس هغه وته ختمول تر روان کړي او چې کوم د ګناهونو شي دي هغه ته ارزان دي دا زموږ د مسلمانانو هغه محبت دي چې د غلط سړي محبت دي کو او د نیک دی نه کو اوس ګوره چې حالات کم ځای ته روان د دین دشمنی د مدرسې دشمنی د جماعت دشمنی او د نیکانو خلکو مرګتیا نشته یو سړی داغونو عقبه ابن ابي معيط دا ډېر لوی کافر د مکه ډېر ملما دوست نو چې د په لار باندې بسوک تل د بوله ملمستیا کوله یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په علاقه باندې تیرېدو نو دی عقبه ابن ابي معيط رضی الله دی کافر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ وکړه چې رجی تاسو په دې لار ځي ما سره ډوډۍ وکړه نبی علیہ السلام ورغی نبی علیہ السلام وته چې کلمه دی ویلې تاسو سره ډوډۍ نه خورم ډوډۍ د سره بس دې کافر په دغه موقع باندې کلمه ویله نو چې کلمه ویله نبی علیہ السلام وسره ډوډۍ وخوړه دغه چې مسلمان شو دغه ملګری ابی ابن خلف چې هغه ته خبر شو هغه وته تا نه ځخه ته مسلمان شوی او تا د نبی علیہ السلام دین قبول کړی د کلمه دی ویل تا نه ځخه بس تاسو سره زما خبره ترې بند شو خان په صبر راضی کیږي اوس بدن په یو خبر راضی کیږي ته بلار شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې لاړ توکي نعوذ بالله بس زب اوما چې ته دا غملګری ني او زما ملګری زب تاسو مرګتیا بیا اوسه هم دا کافر لاړ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې لاړ باس دی ابی ابن خلف وسر مرګتیا اوساتله چې رښتیا زما ملګری او د نبی علیہ السلام ملګری نه الله پاک دا دواړه کافران د غزوه بدر په موقع باندې مردار نو الله پاک د آیاتونو په موقع نازل کړل چې دا داسې کافران دي چې کله د قیامت ورځ راشي دی به په خپل مرګتیا خپي او دی به کاش ما د دې ظالم سره د مرګتیا نه وې کړی په دې باندې بدی بیا خپوي لیکن بیا وته نه وخت دی ځکه چې اخرت کې خو بیا دوباره مرګتیا نه ساتي بل کافرانو د اعتراض کافرانو بوي چې مخکنو پیغمبران ته کتاب میلاوي د په یوځه باندې او دې پیغمبر ته لګ نازلې تو پکار دا چې لګ نه نازلې دی په یوځه الله دا غي جواب کوي چې لګ قرآن مونږ دې د بار نازلو چې انسانانو ته په عمل کولم اساني او اے نبی عليه السلام استازلو په دې باندې مضبوط کو نو د لګ قرآن کریم نازلې دو تذکرہ او بلکې دا کافران ستا په باره کې قسم قسم مثالونه بیانې دا غي جواب مونږ کو د دې کافران انجام په آخرت کې جهنم نو الله پاک فرمایي وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ويا کسان چې امید نساتی زمون د ملاقات د آخرت لولا انزل علينا الملائکه ولنش نازل ولی پمن باندې فرشتي د انسان پیغمبر په ځای باندې فرشتي
او نرى ربنا یا ولی من نوینو ولی نرازی من تزمنگ رب چه من تا خبر راکی چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما پیغمبر دی لقد استكبروا في انفسهم فتاقی سردی تکبر کو پشان دخل زانونو کی وعطوا عطوا كبيرا او دی سرکشو کړه په سرکشې لوی سرا یوم يرون الملائکه یادکا غورت ویني يرون ویني دا کافران الملائکه فرشتي لا بشرا دی تو اوی دا فرشتي لا بشرا نشته د خوشخبری یوم دین په دغه ورځ باندې للمجرمین د مجرمانو کافرانو د پارا ويقولون دا فرشتي بدوی توي حجرا محجورا منشوی دا خوشحالی استاسنا پا منکی دو سرا وقدمنا الى ما عملوا من عمل او من بمتوجیش و عمل تجدوی ظالمان و مجرمان کم کردی دی فجعلناه هباء منثورا پس من با اگرزو دی عمل ددوی لرا هباء منثورا زری زری الزول شوی اصحاب الجنت یومئذ خاوندان دا جنت بدغور ازبان دی خیر مستقرا بہترین مستقر باندې بوي ین ډیر بهتر بوي د دې اوسېدو سه واحسن مقیلا او ډیر خسته بوي د دې آرام او د دمیزه ويوم تشقق السماء بالغمام او یادک غورز چې او بچوي اسمان بالغمام د اوریه سرا ونزل الملائکه تنزیلا او نازل بشي فرشتي پنازل دو سرا الملك يومئذ باچائی بپد غورز باندے الحق حقوی للرحمن خاص رحمان ذات دپارا وکان یوما علی الكافرین عسیرا او بپد غورز پکافران دیر سختا ويوم يعد الظالم على يديه او یادک دغورز چې چک بلگی ظالم پخبر لا سنو باندې یقول وی بدا ظالم و کافر یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا ای افسوس زما د پاره چې ما نیولی وی کاش زما د پاره افسوس زما د پاره اتخذت چې ما نیولی وی مع الرسول د پیغمبر علیہ السلام سره سبیل الله د هدایت افسوس چې ما نیولی وی ولی من نیو یا ویلتا لیتنی ای افسوس زما د پاره لیتنی کاش چې ویزو لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې ما نیولی فلانی په مرګتیا باندې لقد ادلنی عن الذکر فتاقی سره د گمراه کړم د عن ذکر د قران بعد جانی پس داغه چې ما تراغ قران وکانه الشیطان للانسان خذولا او دا شیطان د انسان د پاره خذولا رسوا کوونکی وقال الرسول او وی پیغمبر علیہ السلام یا رب زما ان قوم اتخذوا یقینا زما قوم چې دی دوی نیولو هذا القران مهجورا دا قران کریم مهجورا متروک یعنی پری خودل شوی وکذالک هم دارنګي جعلنا من غرزول دی لكل نبی دار پیغمبر د پاره مخکستانا عدوان دشمنان من المجرمین کافران د پاره وکفا بربک هادیا و نصيرا او کافر استاره هدایت ورکون کی او امداد ورکون کی وقال الذين كفروا وبكى كسانجي كافران دي لولا نزل عليه القران جمله واحده ولنشنازل ولي بدي پیغمبر علیہ السلام باندې قران جمله واحده فيوزه باندې كذلك هم دارنګ من لګ نازلو لنثبت به فؤادك د پارا دي چې من مضبوط کو بدي باندې استاسینا استازلو ورتلنا ترتیلا او من ګلو دي له آسان او نرمه طریقې سره یعنی په مزه رسول سرا ولا يأتونك بمثل او دی راتل کی تا په مثال باندې الا جئناك بالحق مگر من راتل کو تا بالحق داغي په د پکولو باندې واحسن التفسير او ډیر خسته د بیان لحاظ سرا الذين يحسدون على وجوههم اگه سان چې دی براج مقولیش په خپل مخونو باندې الى جهنم تا اولئک شر مکان دا کسان کافران چې دی ډیر بد دی په اعتبار د مکان سرا او ضل سبیلا او ډیر گمراه دی په اعتبار د لار سرا اخر دعوانا